کله سحر کله ماښام کېږي څو غږ نه کوي، زما د سر سودا مدام کېږي څو غږ نه کوي. هلته د غره د ځناورو هم پوښتنه کېږي، دلته زما قتل عام کېږي څو غږ نه کوي. همت د تیلو چې سیوا شي هنګامه جوړه شي، زما د وینې چې نیلام کېږي څو غږ نه کوي. ګرانو کتونکو، د کورمیز کوم موجوده حالات دي دې حوالې سره تاسو ته مخاطب یم. تاسو ته پاته دی څو ورځې کېږي مختلف محاذو باندې جنګ دی، غریبان مړ کېږي، زخمي کېږي، او دغه وطن جنت غوندې وطن باندې اور بال دی، او څوک یې پوښتنه نه کوي. اول خو دلته که مو وکسو، دلته امن تاریخ داسې کېږي چې بس جنګ نه وي، دوو جنګو منځه چې کومه مختصره وقفه وي دې ته مو امن وایي. حالانکې امن دا نه دی. امن که مو ډیفاین کوو دی مطلب دا دی چې علاقې کې هیڅ قسم انتشار نه وي. هر یو کس چې کومه دی هغه سکیور وي، هغه جان و مال محفوظ وي. خو له بده مرغه ټولې پښتونخوا باندې، بیا خصوصا دینې سیمې باندې هر وخت جنګ وي، او چې کوم حکام بالا دي هغه خلک چې هغه دلته امن راوستی شي، خلکو ته تحفظ ورکوی شي، هغه خاموش دي. مو دلته کوشش کوو یونیورسټي جوړوو، کلیجونه جوړوو، دغه خبره کوو چې انویسټمنټ وشي، خو بنیادي خبره نه کوو چې دلته اول امن پکار دی. کله چې امن نه وي دلته به څوک انویسټمنټ نه کوي، یا که څوک انویسټمنټ کوي د جنګونو کې به چې کومه دی هغوی انویسټمنټ زیاتېږي. که موږ کلیجونه جوړوو هغه خو به ډاکټران انجینیر پیدا کوي، خو که امن نه وي نو هغه انجینیر هغه ډاکټران به کېږي. بنیادي پکار دی د موږ ژوند مقصد وي هغه امن قیام دی. امن به څنګه رسي؟ ټول خلک د امن خبره کوي، خو اکثر ډېر کم خلک چې کومه دی پوهېږي چې امن به څنګه راوړو. دلته چې کومې شخړې دي هغه لینډ ډسپیوټس وجې دي، یعنې هر وخت یوه ځای کې جنګ ښخ شي او بیا هغه ته مذهبي رنګ ورکولی شي. نو مختلفو محاذو باندې مذهبي کارډ استعمالېږي، د شیعه سني کارډ استعمالېږي، هغه جنګ چې کومه دی هغه پیلاو کېږي ټوله کورنۍ باندې. نو راشوئ موږ ټوله موږ سره یو داسې کارډ شته چې هغه باندې متفق کېدی شو، هغه د پښتونولي. دغه غرونه د جنت غونډه کې ځمکه دی مو یو دی، د انفراسټرکچر چې کومه دی د هسپتالونه، سکولونه، کلیجونه یې مو یو دي. مو پښتني یو، مو څه پښتانه اقدار لرو، پښتون اقدار لرو. پکار دی موږ خپله منځو کې متفق شو. ویلې پښتون بل پښتون قتلوي، ویلې پښتون بل پښتون کور باندې خیږي، حالانکې پښتونولي اقدار تا ته دا اجازت نه درکوي چې یوه پښتون کور باندې څوک اټیک وکړي، یا یو پښتون بچي او پښتون ښځې ته چې کومه دی څوک نقصان ورسوي. نو موږ پکار دی پښتني یو، موږ څه ښه اقدار شته هغه د پښتونولي دي چې دا مو متفق کوی شي. دا وطن، دا وسایل، دا ونې غنې، دغه دنګ دنګ غرونه او دا جنت غونډه کې ځمکه اور بال دی، دا د بل چا نه دي، دا د مو ځمکې دي، دا د مو وسایل دي، دا د مو وطن دی، او مو تاسو به دې ته تحفظ ورکوو. راځئ چې خپلو کې یو شو، تنې ورکېږو. والسلام.